ستاسو د طالبانو د خدای په نزد ډېر لوړ مقام دی. یو طالب ما ته وویې بله ورځ یو طالب چې زه به 8 کاله پس کور ته ځم، 8 کاله پس به زه د مور او پلار مخ وینم. یو بل طالب ما ته وویې چې زه به 10 کاله پس کور ته ځم او 10 کاله کې ما د مور او د پلار مخ نه دي لیدلې، دا د علم لپاره. وی ده سره یو ګوتمه وله مور ورکړې ده او چې دا ځان له خرڅه کړه او په دې باندې د سربندۍ انتظام وکړه. طالب ما راوغوښته، د بنو و، که د لکي مروت و غالبا. مې بچې دلته راشه، طالبانو مخکې مې ودرو. مې څه مسله ده؟ دا ګوته وی دا راله مور راکړه، پیسې نشته. غربت کې ډېر زیات. دا ګوتمه مې مور د خپلې ګوتې نه راوویستله. مې د مور دې څه کیفیت و؟ وی بس پرېږده شیخ صاحب، مې نه ماته به خامخا و. د هغه په ژړا شو، ویې ژړل. وی مور مې ژړل. وی ما ته وی بچې په دې ګوتمې پسې نه ژاړم، په دې خوشحالۍ ژاړم. ګوتمې ماله راکړه چې دا ځان له خرڅه کړه او د نورو طالبانو میلمانه به راځي نو هغې له به میلمستیا کوي، ستا به څه ني نو بچې دا ځان له خرڅه کړه او په دې د خپلو میلمنو میلمستیا و. ما مور وژړل چې دا ګوتمې رایسته. بچې تاسو کې داسې طالبان؟ ما وی نه بچې، دا به یو څه مور ته به دې په ګوته کې ور واچې او ما وله دا بندوبست وکړه. مې ستا بندوبست ټول په ما دې بېغمه اوسه، زه به تا له پیسې د چا نه راولم انتظام کوم. بچې زما قسم په خدای والله بالله تله چې ما ته معلوم دي په تاسو کې ما ته پته ده چې داسې طالبان هم شته چې د هغې مور په پردي کور کې خدمت کوي. په پردي کور کې یو زنانه ما ته ټېلیفون وکړو، ما ته یې مولوي صاحب ما ته ډېرې دعا وکړې، نن په دارالعلوم حقانیه کې فارغېږي، نن تا سره په دارالعلوم حقانیه کې فارغېږي. زما خاوند مړ دی، زما بچي یتیمانان دي او ما په خپلو په پردو کورونو کې ما لوښي ایستلي دي او ما جامې ویستلې دي او ما خپل بچي باندې علم کړی دی او نن تا سره په دارالعلوم حقانیه کې فارغېږي. ما ویې مخورې ما ته نوم واله، دې بچي له زه انعام ورکړو، ما ته نوم واله زه انعام ورکړو. بچې داسې طالبان هم په تاسو کې شته چې داسې طالب په دومره اخلاص باندې په دارالعلوم حقانیه کې سبق وایي نو الله به دې ادارې له دې طالبانو له برکت نه ورکوي. بچې ستاسو ډېر لوړ مقام دی، ستاسو ډېر لوړ مقام دی. مدرسې به په تاسو باندې ډوټۍ سپور هم خوړلي، مدرسې به په تاسو خالي سبزي کدوان هم خوړلي، غوښه به پکې نه وي. د مدرسې خپل تاسو ته پته ده ډېر لوی خرچې دي، لږې خرچې نه دي. ستاسو د شان مطابق ډوټۍ نه میلاو شوې، ستاسو د شان مطابق ستاسو عزت نه شوی، ستاسو د شان مناسب ستاسو ډېر لوی شان دی، ستاسو ډېر لوړ شان دی، ستاسو ډېر لوی حیثیت دی. زما قسم په خدای والله بالله تله په یو موقع کې مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه په زوړ دارالحدیث کې والله بالله تله ودرېده، وایي بچې دا پټکي ما ته ستاسو د وجې په سر دی، دا د هغه الفاظ دي، دا پټکي ما ته ستاسو په سر په وجې دی. که تاسو نه وی وایي ما ته به چا مولا نه وی وي، که تاسو نه وی دا پټکي به زما نه وي په سر. بچې که زموږ دا پټکي دي ستاسو د مخه دي، ستاسو طالبانو د مخه دي. که زموږ د عزت څوک کوي، موږ ته څوک ملا و چې ته نه وې موږ ته به چا ملا وي، دا ستاسو د برکت. دا زموږ د محتمم صاحب که دونه عزت دی دا ستاسو د برکت. نن چې د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه نوم یادېږي په ډېر لوی عزت، دا ستاسو د طالبانو د برکت دی. او نن که د مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه شهادت او نوم په ډېر لوړه انداز یادېږي، دا ستاسو د برکت. ستاسو ډېر لوی مقام دی. تاسو مهاجرین یې، د کور نه مو هجرت کړی، تاسو مسافر یې، دا ستاسو سفر زندګي ده. تاسو د الله د
پیغمبر مبارک د حدیثو د پر راغلی تاسو دا دارل حدیث دا مجلس مصطفوی دی تاسو د پیغمبر مبارک د صوفی د طالبانو یاد تازه کړ موږ تاسو په هغه انداز ښکارې عبدالله ابن مسعود او د حضرت انس او د حضرت عایشې صدیقې دا نمونه په خوله واخیستل تاسو ته په سند کې د حضور پاک پورې چې کوم سند تاسو پوهې په دې کتابونو کې بچې دا د حقانیې د برکته دی حقانیه ستاسو مور ده ستاسو مادر علمي ده د حقانیې بڑے قدر کو عزت په احترام